بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک د صفحې ملګرو دوستانو لیدونکو اوریدونکو مسافرو او په وطن کې میشتو ټولو افغانانو ته د زړه له کومې پیغمبر علیه السلام تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو موضوع خو مې درته د فیسبوک په صفحه مخکې درته لیکلې ده چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته به رایه ورکوو او ده ته به کمپاین کوو او په دې خاطر چې وطن کې آبادي او سوکالي او نیکمرغي راسي او وطن مو له داسې بدو پایلو نه خلاص شي، له داسې بدې پایلو سره بیا موږ او تاسې دوچار نه سو. که اواز مې درځي دوستانو نو کمنټ کې راته جواب پرېږدئ چې د ما اواز خو به څه ما اواز کې خو مې څه فرق نه وي. ملګرو شروع کې به د پیغمبر السلام باندې یو درود شریف ووایو او بیا به وروسته موږ تاسې کمپاین ته شروع کړو، ځکه چې په هر کار کې باید موږ تاسې اول د خیر غوښتنه وکړو او دا ښه کار ده. که د دنیایي کارونه یي که اخروي کارونه یي باید چې موږ او تاسې باید چې هر کار په خیر او په تکبیر سره شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغيثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مننه دوستانو سلامونه تم نیک وعلیکم وایم. الله تعالی دې وکړي چې موږ دا درود شریف د پیغمبر اسلام ارواح پې خوشحاله او موږ ته د دې درود شریف په برکت سره موږ ته نیکه رهنمایي وسي او موږ او تاسې ټوله ته د زړه سکون میلاو سي، ځکه چې دا دنیا خو دوه ورځې دنیا ده. دنیا کې باید چې داسې کارونه موږ او تاسې وکړو چې چا زړه موږ نه ازار نه سي او موږ یو مسلمان له موږ نه خوشحاله سي او یو مسلمان ته موږ نیکه لاره وروښیو او د موږ دغه ویناوې په خلکو بد اثر ونه کړي او د موږ دا وینا کې کوم تب کبر غرور الله موږ کې پیدا نه کړي. الله تعالی دې موږ ته نیکه لاره راوښیي او الله تعالی دې موږ په صراط المستقیم لاره برابر کړي. نو رابسو دوستانو موضوع د کمپاین ته، ځکه چې وطن په موږ باندې حق لري. وطن سره مینه د ایمان یوه برخه ده و حب الوطن من الایمان. نو وطن سره موږ که څوک مینه ونه لري وایي دا دې په ایمان باندې وډار سي. نو الحمدلله موږ تاسې افغانان وطن سره ډیره مینه لرو. د مینې په خاطر باندې موږ ټول عمر قرباني ورکړې ده او وطن د مینې په خاطر باندې موږ له سر و مال نه تېر سوي یو. د سر زیان قرباني مو ورکړې، د مال قرباني مو ورکړې، حتی په کلونو کلونو هجرتونه مو کړي دي، خو بیا هم د دې وطن مینه له موږ نه چا نه ده اخیستې او د وطن مینه چې څومره موږ باندې ظالمان ظلم و ستم وکړي، دا مینه چې کوم دا وینه کې چې کومه وینه د موږ په وینه کې دغه مینه ګډه ده، نو دا له موږ نه څوک نسي اخیستی. په دې خاطر موږ که په داخل کې یو که په خارج کې یو نو موږ ټول افغانان د وطن سره ډېره مینه لرو او وطن دا احساس لرو چې
باید وطن کې هم تلپاتې او یو ښه حکومت راسي او د خوارو د غریبو د مظلومو اواز پکې اوچت سي. نو هغه د خوارو د مظلومو چې اواز سي اوچتوي هغه په دې دور کې نو ډاکټر صاحب اشرف غني ده. منګه د ډاکټر صاحب اشرف غني ته په دې خاطر کمپاین کوو. موږ تاسې ټول د فیسبوک د صفحې ملګري چې په دې خاطر چې ډاکټر صاحب اشرف غني یو پیاوړی سړی ده، یو تعلیم یافته سړی ده. انشاءالله که دا سړی راتلونکي 15 کاله کې رئیس جمهور وي نو د افغانستان کې به یو خو د تعلیم سطحه ډیره لوړه سي او بل به دا کومې 15 کاله کې دا د کومې طرحې جوړې کړي دي او دا نیمې عملي کړي نیمې پاتې دي نو دا باقي خپلې طرحې به سرته ورسوي او وطن ته به کامیابي سوکالي راولي. نو ملګرو سره غږیږو به هم او زه به ملګرو ته زنګ هم وهم هم که څوک ملګرو اراده یي غواړي چې وغږیږي. خو ټولو دوستانو نه هیله او خواست دا کومه چې څوک زنګ وهئ کمنټ کوئ غلط کمنټ او غلطې خبرې په زنګ کې جدا له ټولو نه خواهش کوم چې غلطې الفاظ مه کاروئ ځکه چې موږ ټول افغانانو ته احترام لرو. ټول افغانان موږ ستاسې سره ورونه یو او موږ د یوې کلمې پیرویان یو او موږ او تاسې الحمدلله افغانان داسې خلک یو چې باید یو بل ته درناوی ولرو او له سپکاوي نه ډډه وکړو. سپکاوی د موږ او تاسې له شان سره ښه نه ښکارېږي. الله دې وکړي چې ما خبرې په چا باندې بدې ونه لګېږي. تعصب ونه کوي، تعصب ښه کار نه ده. سمتي تعصب، ژبوي تعصب، نجاتي تعصب دا ښه کار نه ده. خو د خپل حق غوښتنه چې ده دا بیا تعصب نه ده. خپل حق موږ تاسې باید وغواړو. موږ محرومه یو په افغانستان کې 80% پښتانه دي، په 80% کې دغه فیصدي هم د موږ ډېره زیاته نه خو بیا موږ د خپل سړیتوب د معیار په خاطر یا د ښه والي په خاطر یا د موږ د انسانیت په خاطر د موږ حق طلب سوی ده. موږ همیشه خپل حق هم تر اوسه پورې چې غواړو په خپل حق غوښتلو باندې هم شرمېږو. نور باید له دې کاره لاس واخلو او وطن ته مټې رابډو او خپل حق غوښتنو کې باید موږ ونه شرمېږو او د خپل حق له خپلو په حکومت کې مخالفین چې کوم دي او د چوکۍ خلاف کسان چې کوم دي چې هغه وړتیا نه لري چې د چوکۍ ته ورسېږي او هغوی ته په زغرده موږ اواز اوچت کړو، خپل افغانان آګاه کړو چې ګوري غلطه پسې مه ځئ. ډاکټر صاحب اشرف غني ته رایه ورکړئ چې د موږ او تاسې مظلومانو حق څوک راشکه طلب نه کړي آینده کې. زه زنګ وهم دوستانو خبرې کوو نه کوم سړی زم درد کوي او که کوو د نورو دوستانو وخت هم نیسو نظرونه یې ټول اخلو. سیرت زنګ د روان ده وروره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څنګه جوړې تکړې صحت دې ښه دی؟ څنګه حال ده وروره؟ جوړې په خیر یې، خپرونې ته په خیر راغلې. دا پرده د شکل دې نه ښکاري صحیح او که چېرته مخ نه ښکاري نو بیا مهرباني وکړه لایف ته غوږ نیسه او خپرونې کې برخه واخله. خو خبرې دوستان وایي چې څوک مخ نه ښکاري نو خبرې مه ورسره کوه. نو مخ کارول خو مهمه نه ده ځکه چې موضوع تا ډېره ښه موضوع ده. نو مخ کارول خو څه داسې هغه خبره نه ده، غټه خبره نه. مخ به هم ښکاره کړو ته خو داسې دی چې ما ویل مې دې چې پیاله دې څه کړه مخکې خو به دې چای مو سره ښکلو او مرکه به دې کوله ډېر ښه خوند دې کوه. ګوشکي به دې مخ ته نیولې وه او خولې ته نیولې وه اټسار به یې لایف کې راتللو. او لایف تازه شروع ده وروسته به چای پیاله هم ډکه کړو. ښه یو شین چای مونږ به د زړه ورته وکړې د شین چای. ګوره وروره زه تا ته 2 خبرې کوم. زه ته ډېر غټ احترام لرم مننه او زه هر یو افغان ته احترام لرم خو کوم تاسو چې کوم هغه پسې روان یې مثلا تاسو یې چې دې سړي ته باید مونږ رایه ورکړو مونږ په ده باید کامیاب کړو. سمه ده په اوسنیو حالاتو کې اشرف غني ته ضرورت دی دا ټول چې مونږ باید اشرف غني ته رایه ورکړو. هغه ځوانان خصوصا زه وینم ځوانان ډېر پسې ولاړ دي. خو وروره بل خوا که موږ وګورو نو د وطن د اوسنیو شرایطو ده ځکه چې د اوسني رئیس جمهور اشرف غني چې اوس هغه د سولې نه مخکې منډې انتخاباتو ته وایي که نه دا په دې معنا چې دیکتاتوري ده. موږ ته سوله مهمه ده، موږ ته سوله مهمه ده، انتخابات اول مهم نه دي. زه خپله خصوصا زه نه یم چې زه یو د هغه مخالف یم
مخالف هم نه یم چې زه وایم مخالف یم، خو په دغه حالاتو کې چې کوم دی نو انتخابات سوله ډیره مهمه ده. نو غني نه بله بیا اخوا که چېرته مثلا انتخابات چېرته سوله ونه شي که نه، یعنې مخکې انتخابات شي، نو بیا خو موږ ځوانان خو باید بیا دا د ما نظر دی، شخصي نظر دی، شاید د ټولو نظر نه وي ده که نه، ځکه ته باید شاید ته بل نظر ولري، بل نظر ولري، خو د ما په نظر بیا هم باید ځکه داسې بل کې موږ ګورو امتحان شوي خلک دي که نه، یعنې ټول هغه خلک دي چې مچیانو خو اوس میلیاردران شو، یعنې پټو میلیاردرانو کې چې ښکاره میلیاردرانو کې نه، نو باید موږ حمایت وروسته حمایت که چېرته مثال مخکې د سولې نه انتخابات راشي، نو دا د وطن په ګټه نه ده، ځکه چې سوله اوس مهمه ده، ځکه څوک یو څه چې دا که سوله وشي نو شاید د مجاهدینو وخت راشي او دوباره هماغه پخواني یادښتونه تکرار شي، مخکې چې کوم تکرار شو. نه وروره اوس وخت کې د هغو سره فرق او د وروره رشید جان وروره زه هم اشرف غني غواړم، یوازې دلته ورور لیکلي دي غلی شه موږ اشرف غني غواړو، موږ هم وروره اشرف غني غواړو، داسې نه وي چې موږ د اشرف غني مخالف یو، خو موږ په سوله باندې خبرې کوو، یعنې چې سوله مهمه ده. نو مخکې کوم حالات چې مخکې تیر شول، یعنې مجاهدینو چې کوم حالاتونه هغه حالات اوس ځکه نه رسي، ځکه چې دلته هغوی چې و دا خو دنیا ته معلومه ده چې ګروګانې وې، سیاسونه و، جمعیت و، حزب و، او ډېر سیاسي ګروپونه و، نو جمعیت او حزب اسلامي دواړه په افغانستان کې غټ هغه دي سیاسون یعنې ګوندونه دي، نو هغوی نه غوښتل چې هغوی نجات پرستۍ ته هغه کوله، یعنې جمعیت وي چې زه غواړم چې چوکۍ ونیسم او حزب وي چې زه غواړم چې پاچاهي وکړم. وروره نظر مې د واخیست، خبره ده چې هلسې په لنډو نطقو باندې ما ته خپلو وطنوالو ته د پیغام پرېږده او داسې ووایه چې سوله چې ده د هر افغان سولې ته تګی ده، زه م وایم، ته م وایه، بل یې م وایي، بل یې م وایي، ټول یې وایي، خو که صلح له انتخاباتو مخکې را نغله وربند ونه سو، رایه باید موږ ډاکټر صاحب اشرف غني ته ورکړو، بیا یې ده بدیل نشته. دا خو معلومه خبره ده وروره، اول خو موږ ته سوله خو ټول افغانانو ته مهمه ده، ځکه چې دغه 40 کاله 11 کاله تقریبا دغه جګړه چې روانه ده، مثلا د موږ ځوان نسل ټول د مخې نه روان دي، یعنې ځوان نسل رسېدلی نسل چې تعلیمونه کړي دي، سوله مهمه ده. اول که بیا سوله چې دغه نه شي، چېرته دسیسې وي، استخباراتي دسیسې وي، نو بیا خو موږ داسې څوک څېره نه لرو چې هغه د غني نه مثلا پوه وي او یو هغه وي هغه نه وي غل نه وي، نو غني خو بیا چې دی وطن دوسته سړی دی، مثلا خو اوس په اوس وخت کې ډېر خلک هغه لري، شکونه لري. نو مننه وروره، بس ما خپل نظر تاسو ته شریک یم. ښه نظر دی، سوله د هر افغان خواست ده، هر افغان هیله ده، خو موږ دا وایو که چېرته سوله نه راځي، که سوله نه راځي نو موږ نه غواړو چې د پښتون وژنه نور ته د پښتون وژنې ته دوام ورکول سي. دا سوله وروره داسې سوله خو هېڅوک هم نه غواړي چې هغه پخواني عادتونه تکرار شي، لکه مخکې چې مجاهدینو تکرار کړه، هغسې سوله نه ما ته دې منل ده، نه تا ته، نه هر افغان، نه ماشوم ته دې منل ده، چې ماشوم بیخي، ځکه د افغانستان ماشومان هم اوس پوه دي چې سوله کم است او جنګ کم است، یعنې دومره هغه شوي یو موږ. نو الله تعالی دې سوله راولي، اول د خدای سوله او که سوله نه وي نو او که چېرته استخباراتي سوله وي د 2 ورځو سولې، هغه سوله بیا یو افغان هم نه غواړي، ځکه نه غواړو چې دغه د 18 19 19 کالو لاسته راوړنې بېرته د لاسه ورکړو او دوباره د مجاهدینو تکرارونه راشي، او څوک د یوې استخبارات، څوک د بل استخبارات، څوک د ایران، څوک د پاکستان سره مننه وروره، ښه شپه ولري. او مننه وروره، بس نظر مې د واخیسته، ټولو د افغانانو د نظر واورېده او انشاءالله یې درسره تعقیب که او په دې به نظرونه ورکوو، لایو د سره شیر کړي، دا موږ تاسې غږ تر ډېرو خلکو ورسېږي چې موږ خپل عوام او خپل افغانان وروڼه په دې باندې آګاه کړو چې ګوره که انتخابات چېرته کېږي، مخکې له انتخاباتو سوله راځي، ورباندې راسي، موږ ورته لبیک وایو، مرحبا ورته وایو، هر کله دې راسي، خو که نه کېږي د رایه وخت راغی او انتخابات وسو، بیا خلک لاره ګمراه نه سي او رایه ډاکټر صاحب اشرف غني ته ورکړي. منظور هم دغه ده. بس مننه. سمه ده وروره، بس ښه وخت ولري، راواله نور دوستان هم راوله چې خپل نظر درسره شریک کړي. مننه. مخه دی. دوستانو دا ملګري خپل نظر ورکړ، ځوان نسل، ځوان کول همیش کوشش کوي چې وطن ته آبادي او نیکمرغي راسي،
د هر یو نظر مختلف وي خو زیاتره بیا کلن ته چې موږ سره جمع کوي سره نو آخر سره ته موږ راځو نو د ټول همدا وایي چې وطن کې آرامي راسي نیکبختي راسي او بیا که چیرته انتخابات کیږي او سوله هم رانغله او وربنده مو نسو نو بیا د ډاکټر صاحب اشرف غني بدیل په دې ټول قایله دی بیا چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته رایه ورکړو نو ډاکټر صاحب اشرف غني کې ډېره وړتیا ده د هغه علم ته د هغه د 80 کلو عمر ته د دا جرأت ته د دا کومې کړنې چې د مخکې کړي دي دا خلک یې چې داسې نومونه یې نه اخلمه چې خلک یې له زوره وغورځول او هغه یې له طاقته وغورځول دا یې د ډېرې لاسته راوړنې دي انشاءالله که دا راتلونکی 15 کاله رئیس جمهور سي نو انشاءالله چې موږ او تاسې او د ټولو افغانانو ما په خوله لږ مسکا راسي او انشاءالله چې د کې دا وړتیا شته چې راتلونکي 15 کالو کې مخکې د خدای سوله راولي که رانغله چېرته خدای ناخواسته که رانغله نو د کې دا وړتیا شته چې دا راتلونکي 15 کالو کې خو افغانستان کې مکمله سوله راولي او جنګ ختم کړي او په وطن کې یوه آبادي او نیکبختي سرلوړي ته کار وکړي. دوستانو نظرونه د هر چا مختلف دي او موږ او تاسې یو ټوله ته هیله او خواست کوم او زه خپله متعصب نه یم چا سره بوز و کینه موږ نه لرو او کوم کار هم چې شروع کړی ده او په دې کار کې موږ تاسې خپله انرژي مصرفوو وخت ضایع کوو هر سړی یو څه نه څه مصروفیت لري نو هغه مصروفیت هم چې دا پرېښیي یا په هر اساس باندې موږ دې کمپاین ته وخت ورکړی چې موږ باید یو ساعت 2 ساعته 2.5 ساعته هر ورځ په ورځ کې موږ دته وخت ورکړو چې موږ کمپاین وکړو خپل افغانان ورونه په دې باندې آګاه کړو انشاءالله الحمدلله موږ کې اوس افغانانو کې که وړ ده که زوړ ده که سپین ږیری ده که ځوان ده په ښه او بده ټول پوهېږو الحمدلله او بالاخره په ښه بد کسان موږ ټول پیژنو جنګي ټوپک سالار هم پیژنو غاصب هم پیژنو قاتل هم پیژنو ټول یې پیژني نو بیا هم خو بعضې دوستان د 5 روپیو په خاطر باندې یو نااهله کسانو پسې لا آخر ته روان شي نو موږ اصل مطلب هم دا ده چې دغه کوم کسان چې موږ مخالف کسانو پسې یا د وطن د بربادۍ په خاطر باندې چې د هغه کسان چې کاندیدان دي د وطن د بربادۍ د وطن پکې ناکامي ده هغو پسې تګ په کار نه ده هغو د هغو کسانو مخنیوی وکړو یا د میډیا لرو یا د مخامخ د خبرو له پایله هغو ته قناعت ورکړو چې په غلطه لاره مې اختیار کړې ده او دغه لاره مه اختیاروئ دغه لاره کې تاسې مغه ضرر ده او د ټول افغانستان ضرر ده بعضې سیاسون نن سبا چې دي که نه غلطو کسانو ته روان دي هغوی سره کمپاینونه کوي له هغوی نه موږ هیله کوو چې ګورئ او تاسې خپل جب ته مه ګورئ د وطن د آبادۍ په خاطر باندې هغه چا ته ملګري سئ چې هغه وطن ته کار وکړي ولس ته کار وکړي او راتلونکي موږ تاسې بچیان په حرامه فضا کې د سولې په فضا کې ژوند وکړي په موږ باندې څوک ظلم زیاتی ونه کړي نو موږ ټول تاسې دماغ که زه یم که تاسې یاستئ د ټولو منظور دا ده چې بس وطن کې آرامي راسي نیکبختي راسي که طالبان ورونه دي که د حکومت کې ملي اردو ده ملي پولیس دي امنیت ملي ده استخبارات دي دا ټول نه موږ دا هیله کوو چې ګورئ یووالي ته کار وکړئ او دا د نفاق لمنه ورته لمنه مه وهئ چې نور په وطن کې آرامي راسي په دې خپلو مظلومانو باندې زړه وخوږوئ او د خپلو کونډو رونډو عزتونه په جای کې نور یې مه بې عزته کوئ چې دوی پرتګونه ټیکري په سړکو کې پراته له داسې کارونه مخ واړوئ له داسې کارونه نور نفرت وکړئ دا ټول یوازې د یوه سړي نه ده د یوه پامل حیا نه ده د یوه پامل عزت نه ده د ټول افغانستان عزت پایماله کیږي له داسې کارونو نه لاس واخلئ دغه یې موږ د زړه هغه بړاس چې تاسو ته یې ګاږو زړه کې د هر افغان دغه هیله او دا خواسته ډاکټر صاحب اشرف غني واقعا چې ښه سړی ده او نیک سړی ده او د
علمیت ته خو موږ هر ځل وایو د هره خبره کې هم دا کوو چې ټوله دنیا ورته ګوته په غاښ ده، خو ډېر خلک داسې وایي چې کاشکې دا رئیس جمهور دی بل وطن وایي، خو موږ یې په قدر نه پوهېږو. دوستانو د ده ملاتړ باید ډېر په کلکه وکړو، که د فیسبوک له لارې، که د په وطن کې چې خبره عملي کاري باید یو هر افغان له دې کار نه سرغړونه ونه کړي تر خپلې وسې پورې. هر سړی تر خپلې وسې پورې ګران ده. د ما به دومره وسه کېږي چې دا فیسبوک لایف ته راځم، د تا به دومره وسه کېږي مثال د خبره چې خپل فیسبوک په دې موږ سره په فیسبوک کې نظر ورکوئ، د چا به دونه وسه کېږي چې هلته عملي کار کوي، عملي خلک تشویق کوي. نو هر افغان دا دنده ده او دا فرضیه ګرځېږي چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته پوره د زړه له خلاصه او د زړه له کومې نه هلې ځلې وکړي چې الله تعالی د راتلونکي 15 کلو کې ریاست جمهوري چوکۍ ته ورسېږي او د مونږه ووښي د مونږه د مظلومانو او د فقیرو مظلومو خلکو دغه کومې زړه ارمانونه دي دغه ارمانونه ورته پوره کړي او د مونږه د مظلومانو ووښي وچې کړي. بعضې دوستان سلامونه را لیږي. مننه وروره بېلتون افغان، وعلیکم سلام. د ما سلام ومنئ وروره. الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. لایف دې سره شیر کړي وروره. دا بار بار زه ولا که ما ته چا خبره حیا درېږي چې دا ملګرو ته دم ساعت وایي چې ته لایف شیر کړئ چې دوستانو ته مو تاسې غږ ورسېږي. تاسې دا د ما دنده ده چې زه لایف راځم تاسو ته یو پروګرام جوړوم چې تاسې ټوله پکې خپل نظر دنیاوالو د خپلو وطندارانو افغانانو ته ورسوئ. نو هغه یې نورې تاسې خپله دنده ده چې تاسې خپله لایف شیر کوئ نه شیر کوئ. نو ښه خبره دا ده د ما له ویلو نه پرته تاسې خپله لایف شیر کړئ او تاسې خپله ګروپو کې شیر کړئ چې ټول دوستان موږ سره برخه واخلي او د موږ او دوی اواز په شریکه ټول د افغانستان ولس واوري. او نیک نظرونه هم مننه. څوک چې ښه نظریات لري او د ډاکټر صاحب اشرف غني په باره کې کولی شي نظریات هم راسره شریک کوي او دا لایف یوازې د ما نه دی، ټولو افغانانو لایف ته ټول پکې برخه اخیستی شي. علیکم السلام. مننه وروره. الله دې راته ژوندی لره، الله هم په ژوند کې برکت واچوه، خو وطن ته کار وکړئ او د وطن د آبادۍ په خاطر باندې مه پرېږدئ مخالفین چې غلطې لارې ته لاړ شي یا خلک تشویق کړي، د هغوی مخه ونیسئ. د موږ او تاسې نظر همدغه چې حریص خان لیکي ډاکټر صاحب شخصیت لکه سپوږمۍ غوندې ځلانده ده. بالکل وروره، ډاکټر صاحب اشرف غني واقعا چې په وطن مین او په افغانانو مین شخصیت ده، خو څه کوي چې انسان باندې چې یو لاس یو پښه وتړی نو دی په یو لاس یو پښه باندې بیا د افغانستان د 30-40 میلیونو نفوسو بیا دا رقم وطن لکه د افغانستان خلک چې یو په زغ نه ځي بل په سپاره د دوی راټولېدل ډېره مشکله خبره ده. خو بیا دې د ته آفرینې صد آفرینې چې دا 15 کاله حکومت وکاو او کومه خلا په منځ کې رانغله، دا غټ کار ده. ډېرو خلکو دا خبره کوله چې دا میاشت به دا حکومت سقوطېږي، دا میاشت به سقوطېږي، دا کال به سقوطېږي او ډېرې خلاګانې خلکو کوشش کوي چې منځ ته راسي او دا حکومت له منځه یوسي. په داخل د حکومت کې داسې کړۍ وې چې هغه د ډاکټر صاحب اشرف غني خلاف کسانو او درګرد یې دسیسې ورته جوړولې، خو بیا هم دا د ډاکټر صاحب وړتیا او د ډاکټر صاحب صداقت د وطن سره د ډاکټر صاحب اخلاص او د ډاکټر صاحب پوهه وه چې د حکومت سر ته ورساوه او تر اوسه پورې روان ده. او انشاءالله که د راتلونکي 15 کلو کې دی رئیس جمهور سي او دا یې داسې مکمل دواړه لاسه دواړه پښې د کار وکړي. اوس خو یو لاس یو پښه وه 50% حکومت و، که چېرته پوره حکومت درته ورسېږي انشاءالله زه باور لرم چې افغانستان به ګاونډیان خو څه کوي چې انشاءالله دوبۍ ته ورته برابروي، بیا به ډېر دوستانو ډېر د موږ افغان ورونه به نه احتیاجېږي چې یا پاکستان ته مزدورۍ ته لاړ شي یا ایران ته لاړ شي یا دوبۍ ته لاړ شي یا تاجکستان ته لاړ شي.
نو زه باور لرم چې انشاءالله هغوی ته به چې کوم یو تنخوا په دوبۍ کې یا په سعودي کې یا په ایران کې یا په دغو ملکو کې پیدا کیږي دا به دوی انشاءالله بیا په افغانستان کې ګټي ځکه چې ډاکټر صاحب یو اقتصاد پوه یو ښه شخصیت ته او هغه کولی شي چې د اقتصاد د وطن اقتصاد چې ده که نه په پښو ودروي دا نور خو تاسې ته معلوم دي موږ ورته احترام لرو څه کوو خو په مرګ باندې افغانستان کې څوک نه ورکېږي موږ تاسې که چاته ښېرا وکړو چې خدای ته یې مړه کړي ته دا وکړي ته هغه وکړي باور وکړئ دوستانو خو که زوی پلار یې مړ شي زوی له هغه نه بدتره دی کفنکش قصه یې بس کفنکش چې پلار یې مړ و پلار ته به خلکو دعاوې کولې چې زوی یې داسې بد سړی ته جوړ شوی و نو اوس موږ وایو چې یاره مرګ دې څه کوو خو دغه نه ورته وایو چې الله تعالی دې ټولو ته هدایت وکړي زموږ سیاسیونو ته چې وطن باندې زړه وخوږي یو وطن ته د خپل جب په خاطر کار ونه کړي د وطنوالو په خاطر کار وکړي خو د ریاست جمهوري دپاره ډاکټر صاحب اشرف غني یو پیاوړی یو ننګیالی سړی ده او وړتیا لري چې ډاکټر صاحب اشرف غني ریاست جمهوري 15 کاله کې وکړي بل څوک داسې وړتیا نه لري که طالبان ورونه راغله وطن کې سوله وکړه او ورباندې وکړه او وطن کې خدای ارامي راوسته سوکالي راوسته بیا خو ښکاره خبره ده فیصدي د پښتنو اویا فیصده بیا مکمله پوره کیږي او بیا خو چې موږ تاسې که ډاکټر صاحب نه بل کوم ښه سړی راغی موږ د هغه طرفدار یو ډاکټر صاحب خو الله تعالی نه کوم فرمان نه ده راوړی تر قیامته به یې موږ رئیس جمهور خو که په اوس حالاتو کې چې موږ ګورو نو بل کس داسې نشته ده چې ډاکټر صاحب بدیلي او د ډاکټر صاحب ځای ونیسي نو په دې خاطر موږ تاسې د ډاکټر صاحب مینوال یو د ډاکټر صاحب پلویان یو او ډاکټر صاحب ته کمپاین کوو خدایي خدمتګاران یو د موږ تاسې همدغه نظر د دوستانو که کوم نظریات لرئ او کوم منطقي سوالونه لرئ او کولی شئ چې پوښتنه وکړئ زه درته جوابونه درکړم زه به د ورور فرمایشم پوره کړم ورور ویلی وای ته چای دې نه وچښلی ښه خورده ده ښه خبره ده وایي ازبکان وایي چې چای ناخورده جنگ نمیشه او چای خو به رښتیا هم خوري خو چکي او خبرې به سره کوو دا نو چا خبرې دیرې مجلس ته کمپاین هم د مجلس ته سره کوو به حریص خان وایي تاسو خپل تعریف خو وکړئ بخښنه وروره زه تا په شان یو افغان یم او د افغانستان کې چې هر قوم ده یا هر زه به د ټولو ته احترام لرم زه هم د تاسې افغان ورور یم او موږ تاسې په اروپا کې چا خبره د ډاکټر صاحب د یو عضو یم او د خدایي خدمتګار په خاطر باندې کمپاین کوو چې ډاکټر صاحب د وطن ته او د کامیابی په خاطر باندې د مظلومو د غږ اورېدلو په خاطر باندې چې موږ دته کمپاین وکړو او دی راتلونکي 15 کالو انتخاباتو ته کامیابه کړو دا به کافي وروره که د کوم یاست حریص خان وروره نو خو ما خو درته وویل چې زه یو افغان یم او بیا که ته ډېر د ما په هکله پوښتنه کوې نو ته وایې ما په اروپا ته لاړ شه په اروپا نه هلته معلومات تا ته لګېږي چې د کوم ځای
نو دوستانو که موږ داسې په تېرو پسې موږ وګرځو چې پلانی ډېر ښه سړی تېر شوی، بستانی ډېر ښه سړی تېر شوی او د مړو تعریفونه وکړو. مړو ته موږ احترام لرو. مړي چې دي زموږ د قدر وړ خلک تېر شوي دي، غازیان تېر شوي دي، قهرمانان تېر شوي دي. موږ په همغو قهرمانانو او ویاړو، همهغوی ته د همهغوی برکت ته چې اوس هم د هغوی دا کړنې چې موږ لولو کتابو کې د موږ تاسې په وینه کې جذبات را پیدا کېږي، د موږ تاسې بدن کې دغه ویښته باور وکړئ چې کله ناکله زه تاریخ کتابونه لولم چې کومه موږ دا تېر کړنې چې کومې دا قهرمانیانې دوی کړي داسې موږ زه لولم د ما د بدن دا ویښته داسې زیږ شي یاره چې موږ داسې یو قام یو، داسې یو ولس یو چې موږ یو سلطنت تېر شوی ده او موږ سلطنتونه کړي دي په ټوله ایشیا کې. نو دا موږ ته افتخار ځای ده. که هغوی کې داسې وړتیا نه وه، هغوی داسې لوړ شخصیتونه نه و تېر شوي، باور وکړئ دوستانو چې موږ تاسې د مرګ نقشه م ورکوه. او موږ سړی ګوره هر انسان پلار ته ګوري، نیکه ته ګوري، وروسته نسل ته ګوري. هغه نسل خپل نسل چې مطالعه کوي د هغه نسل په مطابق باندې ده کې بیا هماغه جذبات راپارېږي، هماغه مینه، هغه کوم چې پلار و نیکو کې داسې جذبات تېر شوي هغه وروستنیو کې، نو هغه اثرات بیا په ده کې م راپیدا کېږي. نو دا شکر الحمدلله چې موږ پخواني کسان ډېر تکړه کسان تېر شوي دي. خو اوسنی دا 40 کاله کې دا 50 کاله کې دا کوم نسل چې موږ روان ده، دا نسل ورځ تر بلې موږ له همسایهګانو له چا خبره له عارفانو سره په ټکر کې یو، هر څه چې کو دوی نه نسو اخېدی او دوی موږ دا ګرده نور هم وروسته کوي، نور هم پاتې کېږو. عارف هم ډېر مخکې روان یي او موږ ډېر وروسته کېږو. نو هیله کومه چې زما دا خبرې په چا بد ونه لګېږي او منظور مې دا ده چې د مړو ته موږ ته ډېر احترام لرو او خدای دې وبخي زموږ مخکیني رستني مړي دي ټول خدای وبخي. خو اوس وخت کې دغه وخت نه ده چې موږ مړي وستایو او ژوندي په تیږو وولو. منظور مې ټول دا ده چې باید دغه کوم ژوندی غازي امان الله خان چې موږ ته په لاس کې الله تعالی راکړی ده، د دې غازي امان الله خان لاسنیوی وکړو او د ده سره پوره ملا یې ور وتړو چې دا وطن ته کار وکړي، د وطن مظلومو افغانانو اوښکې وچکي. سید رحمان صاحب السلام علیکم. سلام، مننه وروره له کوم ځای نه لایف یې؟ زه خو وروره موضوع چې شی تاسې ما نه شي پوښتنه کوئ. موضوع د کمپاین دا د رایې ورکولو دي. تاسې ما نه تعارف پوښتنه کوئ چې د کوم ځای نه لایف یې او څوک دی او څنګه چل ده. کمنټ کې خو وایه خالي خوله ښوروي. کمنټونه خو وایم که نه له کوم ځای نه لایف یې، ښه کمنټ خو وایه خالي خوله خو ښوروي. نو تا کمنټ خو داسې کاشکې د هغه کمنټ وای د موضوع د مطابق تا څه لیکلي وو. ته خو ما نه تعریف پوښتنه کوې، تا ما تعارف غواړې او د ما غواړې ته ما پروفایل ته ورسه له هغه نه د ما معلومات وکړه. په لایف کې ما ته وایستلي کوم ځای ته څنګه چل ده، کوم ځای نه لایف راغلی. موضوع سیده د کمپاین ده چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته به رایه ورکوو او ته تاسې داسې پوښتنې کوئ چې بل رقم پوښتنې کوئ. هیله کومه چې دوسته خفه نه سې او ځکه چې ما تا په زشته باندې جواب نه را درکړی چې زړه کې څه ونه ګرځي چې په زشته جواب راته راکړه. نو موضوع سیده د موږ تاسې داسې راتلونکي انتخاباتو کې که چېرته وربند ونه سو او صلح رانغله، صلح خو د موږ د هر افغان غوښتنه ده. که صلح رانه سي باید چې بیا موږ ډاکټر صاحب اشرف غني ته رایه ورکړو، د افغانستان ټول ولس دې ته تشویق کړو چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته رایه ورکړي او د ډاکټر صاحب اشرف غني ملاتړ په کلکه وکړو.
سید رحمان سمه ده انشاءالله ولسمشر اشرف غني بابا به راځي. بلکل وروره مننه دغسې اوس دې صحیح کمنټ وکړو او په خوله دې برکت شه په ګوتو دې برکت شه او بلکل به راځي انشاءالله که داسې ځوانانو رایه خو له ټولو ځوان نسل سره ده. باور وکړئ دوستانو سپین ږیرو ته موږ احترام لرو موږ د قدر وړ دی خو د رایه په ورځ باندې یو سپین ږیری له کور هم نه راوځي چې رایه ته روان ده هغه څوک روان ده صرف ځوان کول روان ده که ښځه ده که نر ده لاین کې وګورئ مکمل داسې ځوانان روان او په هر میدان کې ځوان چې دا ډېره قرباني ورکوي. دا اوس په جنګو کې ته وګوره که په ملي اردو خواته دي که طالبانو خواته دي ټول ځوان نسل قرباني کېږي. نو ځوانانو نه مې هیله دا ده چې رایه ته ځانونه متوجه کړي د کوم کسان چې مخالفینو سره مخالف ډلې سره یو ځای کېږي له هغو د هغو نه مخنیوی وکړي هغو ته رهنمایي وکړي چې دغه تاسې چې کوم غلط ټیم ته ورځئ یا دغه دوی ګټه چې ده دا د افغانستان نه ده د منطقې په ګټه نه ده د کلي په ګټه نه ده دا د موږ په ضرر تمامېږي دا کار مه کوه. دغه شیان په خپل کلي په کلوس کې باید موږ تاسې ټولو خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا کارونه لاس واخلي. حارث خان تاسو فکر کوئ موږ ولس د وړتیا لرو چې خپل ولس مشر وساتو؟ انشاءالله که ولس رښتیا موږ کې افغاني جذبه راوپارېږي بلکل موږ خپل ولسمشر ساتای سو ملا یې تړی سو او باید آینده کې په کلکه ورسره ودرېږو. ډاکټر صاحب عبدالله ته موږ احترام لرو مثال یې هغه در کومه ډاکټر صاحب عبدالله که انتخاباتو کې ناکام سو بیا چې کله دی راووته څو دانې لغړیان یې ځان سره راټول کړه 15 ډزې په کابل کې وکړې تقریبا د ګوتو په شمار 200 یا 300 کسان مظاهرهیشان ورسره وو او داسې منډه کړه او داسې منډه کړه نیمایي حکومت یې موږ نه بیل کړ نیمایي مکمل 50% حکومت 300 کسان وو او که تاسې 3000 پښتانه راوځئ 3 لکه پښتانه راوځئ دا خو څه کوي چې دا خو حکومت داسې ناټو پوځونه او د امریکا پوځونه به دا ټول په یو ورځ وباسئ په یو ورځ باندې د ولس زور څوک چېرته لري خو موږ او تاسې باید کې موږ لږ دره همت وکړو لږ غیرت وکړو نور داسې په پټه خوله کې ناستل دا به ما په نظر ښه نه وي او نور باید افغان ولس رحمان باید ټول اشرف غني بابا ملاتړ وکړي ځکه وطن ته په سوله راوړي انشاءالله. بلکل باید دا ورور وایي باید ټول ولس د اشرف غني بابا ملاتړ وکړي د یو ښه پیغام لري ټول ولس ته. نو سوله که راځي هغه به ډاکټر صاحب اشرف غني راوړي بل څوک یې نسي راوړستی ځکه چې دا موږ ته امتحان سوی ده. حکمتیار ته 40 کاله تقریبا 40 کاله دی پرهاري و په افغانستان نه داود خان له وخته نه تر اوسه پورې دی چې کله طالبان ورونه خو تازه پیدا سوي دي اوس وخت کې پیدا سوي دا خو د لږو کلو خبره ده او دا خو حکمتیار صاحب 40 کلو مخکې پرهاري و وطن نه پرهاره سوی و د داود خان په وخت کې همغه وخت نه د جنګ شروع کړی نو دا سړی د ډاکټر صاحب اشرف غني راوسته نو که انشاءالله ډاکټر صاحب اشرف غني رئیس جمهور سي راتلونکي انتخاباتو کې به الله دې مخکې سوله راولي انتخاباتونه که چېرته رانغله نو بیا ډاکټر صاحب کې دا وړتیا شته چې دا نه خپه ورونه او دا هم بېرته راپخلا کړي او وطن کې خدای سوله راولي امنیت راشي. نو دوستانو محمد ولی قلندري خو ګیانیوال وروره لایف د سره شیر کړي او د کمپاین کې برخه واخلئ د موږ او تاسې نظر ټول د الله د رضا په خاطر ده او باید د کوم کار کې د خیر کار کې موږ تاسې باید ترې وار وکړو او ښه کار هم شروع کړی بد کار ده نه انشاءالله الله ته به مو مختور نه وي بنده ته به مختور نه وي او 15 افغانانو ته هم سرجګي وکړي موږ دغه په وس پوره و دا کار موږ درته کاوه چې تر خپلې وسې پورې موږ رامي وسې نه پورته کار کول هغه
د هغې پایلې هم بیا ښې نه وي. زموږ تاسې په وسه دا پوره ده، مثال د ما لایف په وس کې پوره و، لایف پرې راځم، نظرونه پرې ورکوم، وړتیاوې د ډاکټر صاحب اشرف غني درته بیانوم. تاسې هم کولی شئ چې خپل هغه کوم مثال لایف د سره شیر کړئ، یا خپله لایف پرې راسئ، یا چاته زنګ ووهئ چې ګورئ ډاکټر صاحب ملاتړ وکړي. دا د ټولو افغانانو دنده ده. صدررحمن ساحل لیکلي وروره اول باید انتخابات وسي او بیا سوله. وروره منګه په دې کې مخالف نه یو چې اول انتخابات کېږي که اول سوله راځي. سوله د هر افغان هیله ده او خواستې ده. که چېرته انتخابات مخکې کېږي سوله ځنډنۍ ده، سوله جنګ د دوی بس کې، خیر وروسته دې له انتخاباتو سوله وکړي. که چېرته مخکې له انتخاباتو کېږي هم په دې موږ ورسره موافق یو، مخکې دې وسي. موږ لال غواړو که هغه په ایرو کې که هغه لار شي نه، موږ ته لال پکار ده چې لار جنۍ. نو د موږ وایو چې قتل و قتال په افغانستان کې بند شي. د موږ تاسې ټولو هیله او خواست دا ده. موږ تاسې ټول د چا تنخوا خواره نه یو، د چا کاسه پاک نه یو، ټول د الله د رضا په خاطر یو کار کوو، د وطن د مینې په خاطر او د وطنوالو د مینې په خاطر باندې موږ دغه وظیفه شروع کړې ده چې الله هم دې پکې د الله دې پکې موږ دې په ګناه کې نه راولي، الله دې موږ په دا کړنې په عبادت کې حساب کړي. نو ښه خبر دا ده چې د موږ افغانان وروڼه چې اوس په جنګ کې په هر سمت کې جنګو کې څوک په د ړندو بمبارۍ له وجې نه مړه کېږي، څوک د طالبانو له طرفه مړه کېږي، څوک د چاپو له طرفه، څوک په یو ناڅه یو څه نه یو هر دلیل چې په هر دلیل چې دوی مړه کېږي، دغو شیانو نه باید دوی لاس واخلي او دا شیان په افغانستان کې ودرېږي. خلک په ارامه فضا کې ژوند کوي، په ارام، که خوار ده که موړ ده که خان ده ده که والي ده که جوالي ده، ټول ښه ژوند کوي. یوازې دا بدبختي د موږ وطن ته راغلې ده، نه پوهېږم چې څه وجه ده. له دغه شیانو نه موږ لاس واخلو، یو ښه رئیس جمهور ته رایه ورکړو چې هغه ښه رئیس جمهور څوک ده؟ ډاکټر صاحب اشرف غني ده. د بدیل زه په والله بالله کې په افغانستان کې وینم دومره شخصیت، دومره په داسې بیابان بیا په داسې ملک کې چې نه پکې صحیح پوهنتون، نه پکې صحیح مکتب، او داسې شخصیت موږ ته خدای پاک راکړی دی چې هغه د غټو غټو د دنیا د غټو غټو پوهنتونونو استاد تېر شوی ده، د غټو غټو د کاناډا د ملک رئیس جمهور یې شاګرد تېر شوی ده، همداسې غټو غټو ملکو ته یې طرحې جوړې کړي دي. نو داسې سړي باید موږ لاسنیوی وکړو او له بدو کړنو نه او له بدو الفاظو نه او له بد پروپاګند نه موږ تاسې لاس واخلو. صدررحمن ساحل بیا لیکلی دی ته باید هم وطن ته راسې ځکه چې رایه ورکړې اشرف غني بابا ته، ته تر هغه وخته لایف راځه چې د زر کلن مینهوال زیات شي. مننه وروره ته موږ خو حتما دا موږ بابا سره وعده ده چې موږ به رایه درته ورکوو او لایف به هم پرې راځو. او ډېر دوستان ماته وایي چې څه کوئ چې په دا روغ ځان باندې ستنې لګوئ. بعضې دوستان کله ګپ هم پکې لګوي، وایي ځان نه قلمجار مه جوړوئ، پوه شئ قلمجار وکړه، قلمګلو څه نوم یې ده، وایي هغه ځان نه مه جوړوئ چې خدای نخواسته څه مشکل به بیا جوړ شي. نو موږ وایو که چېرته پټه خوله کښېنو او موږ ته څه مقرره وي هغه راپېښېږي، هغه نه خلاصون د موږ نشته ده. په هغه متل ده وایي چې څومره ډارېږي هغونه به زر مړه کېږي. ښه خبره دا ده که موږ تاسې مړه سو په غیرت کې مړه سو، دا به ډېره ښه خبرې په دې خاطر چې موږ سره وطن سره مینه لرو، وطن د موږ خپلو وطندارانو سره مینه لرو، خپلو افغانانو سره مینه لرو. دا مینه موږ دا هر څه چې موږ دا مینه پټه کړو بیا هم دا زړه مې موږ اظهار کوي چې موږ خپلو افغانانو سره مینه لرو، خپل وطن سره مینه لرو. د دې مینې دا ټول د مینې اظهار ده چې موږ یې د وطندارانو سره کوو او موږ ورته وایو چې ګورئ غلطه لاره مه غلطې لارې ته مه ځئ، نیکې لارې ته لاړ شئ. او دغه سړي پسې کله اخري دغه سړي ملاتړ هم وکړو، هم به هم دین سموي هم به هم دنیا سموي. ګوره دی په کال کې 2 وارې 3 وارې 4 وارې دی عمرې ته ځي. په دې دور کې تاسې ګورئ د اسلامي جمهوریتونو
خبرونه خو ټول تعقیبوي. یو رئیس جمهور هم چې دا کنه په کال کې 3 واره 4 واره 5 واره د عمرې ته نه ځي، نو دا موږ ته د فخر جاری رسېږي. موږ ډاکټر صاحب اشرف غني چې په کال کې 4 واره 5 واره دی کله سعودي ته لاړ شي اول تللی نه اول د منډه کې عمره وکړي، دا ډېره غټه خبره ده. داسې خلک یې سره جمهوران شراب خوري، کباب، هر پیل چې دا هغوی کوي او دین پکې اسلامي ملکونه. موږ دپاره څه ده فلحال ډاکټر صاحب اشرف غني ډېر وړ شخصیت ده، ډېر نیک شخصیت ده او د موږ او تاسې آینده انشاءالله دی جوړوي. بل داسې بدیل زه نه وینم چې د افغانستان آینده جوړه کړي. حارث خان بیا لیکي تاسو فکر کوئ موږ به وس د تیاریو سے قبایلي نظام سنټرل ګورنمنټ جوړ کړی سو؟ مشکله ده وروره، قبایلي نظام کې به د موږ خیر نه وي. اوس خو بیا هغه به وروسته خبرې دي. اوس فلحال چې ده که نه دغه ډاکټر صاحب اشرف غني ته لاس ورکول پکار دي او دغه ډاکټر صاحب ته ملاتړ یې پکار ده او ده ته باید ده سره باید اوږه په اوږه لاړ شو او دی پرېنږدو چې دی ظالمانو یا زورواکي یا غاصبینو یا غله د ده مخه ټپ کړي. موږ تاسې باید ډاکټر صاحب سره اوږه په اوږه لاړ شو او د ده د امر تابع واوسو. حارث خان بیا لیکلي خدای دې پی ډي په ډېر کوشش وکړي. خدای املا دې نه پوهېږم غلطه لیکلې ده که ده لیکلي ما په منظور د به دا لیکلي چې خدای دې ډېر کوشش اجر درکړي، دا به منظوري. خو د کېدای شي املا لږ بعضې وخت کې موبایل کې انسان تیز لګیا وي هغه املا ترې غلطه شي یا حروف یو شي هغه بل حروف باندې ګوته لګېدلي. مننه وروره، الله دې تاسو ته اجر درکړي چې تاسې ما سره لایف کې برخه اخلئ او خپل نظریات مو راسره شریکوئ. حارث لیکلي زما په خبره پوه نه شوې او زما منظور خو دا داسې خدای دې پی ډي کوشش اجر درکړي. نه پوهېږم وروره بیا له سره ولیکه، نه پوهېږم چې څه منظور دی. کوای شي چې تاسې کومې کړنې چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته کومې کړنې سرته رسولي کوم اداري کمپاین په خاطر باندې هغه هم موږ سره شریکې کړي چې تاسې کوم کارونه هم کړي دي ډاکټر صاحب اشرف غني ته. حارث خان فکر کوم دا ورور چې د قبایل دا او د سرحداتو کې اوسېږي او نه پوهېږم چې دی به د افغانستان خواته وي که به د پاکستان خواته وي. وروره داسې نظام اوس راغلی ده چې موږ د پاڼ په سر باندې ولاړ یو. حارث خان وایي چې ما ته بهتره زنګ شه، زنګ درته وم وروره به تا د خبرې جواب درکړم. ښه خبره دا ده چې اوس موږ یو قوي نظام جوړ کړو چې کله موږ قوي نظام جوړ کړ او افغانستان کې زور پیدا شي بیا موږ دا قبایل چې دي او د تا خوا سرحد او دې خوا سره دا کوم کسان د موږ سرحدو کې کوم قبایل ورونه دي بیا د دوی هغه هر مشکل ته موږ ډېر ښه رسېدی سو او کله چې افغانستان جوړ نه وي خپله مرکزي حکومت جوړ نه وي مرکزي حکومت ضعیفه وي خو نه بیا نه قبایلو ته رسیدګي کېږي او نه خپله دننه مرکز ته رسیدګي نه کېږي نو قبایلو به څه ووایي. حارث خان زنګ در روان در وروره. السلام علیکم.
وعلیکم سلام وروره، خپرونه ته په خیر راغلی. نوم دې او ځان دې معرفي کړه، له کوم جنۍ زنګ وهله؟ د ما نوم حارث ده، د پکتیا د زرمت ولسوالۍ یم، په فعلا ډېر ښه کاناډا ډېر کې ښه وم. ډېر ښه ډېر ښه، دا په شل خیر راغلی کاله خپرونې کېږي ته ورور. کاناډا کې. او خیر وې ډېر ښه سکور دې ډېر ښه وده. ډېر ښه. ما تاسو نظریات ته لیکلي وو، ما ویلي وو چې تاسو داسې فکر کوئ چې زموږ ملک دې شي ته تیار ده چې له قبایلي نظام نه یو سنټرل ګورنمنټ، یو ملي حکومت جوړ کړی شي. خلک خو زه فکر کوم چې تیار نه دي، ولې چې د خلکو د تیارېدو تعلیم اولین سرچشمه ده، او تعلیم شته نه. نو چې یو چیرې تعلیم نه وي، د اوس اشرف غني خو موږ دلته هم لیدلی وو، په وړتیا کې خو هیڅ شک نسته، په ایمانداري کې هیڅ شک نسته. یو انسان چې ورلډ بینک کې د کار کړی، یو دی په کولمبیا کې، کولمبیا پوهنتون کې استاد پاته سوی. کولمبیا کې چې زه غواړم چې داخله واخلم، باید زه د خپل یونیورسټي نه ټاپ سم، بیا زه کولمبیا ته تللی سم. یو بیا جان هاپکن کې دی و، جان هاپکن خالي خلک هلته ورتلی شي، داخله اخیستی شي. جاپانیان پکې راتلی شي چې هغه ډېر په میتھمیټیک او په دې شیانو کې ډېر مخکې دي. زموږ خلکو میتھمیټیک دومره دغه نه دي، دومره تکړه نه یو موږ میتھمیټیک کې. نو جان هاپکن کې بیا دی پروفیسر سوی ده، هغو جاپانیانو ته د درس ورکړی. نو په دې کې خو شک نشته، په دې شي کې خو شک نشته. خو اوس زموږ وطن کې یو وخت کې یو زموږ کلیوال و، تللی و روس ته سبق لپاره. نو په روس کې د سبق ویلی و، هغلته چې راغی یو موچي سره، موچي پوښتنه کوله چې د پلانکي زوی تللی و، راغلی د کلي کې خو ټول سره خپل خپلوان کې موچي یم، خو لکه خپل داسې ډم یم، ټول سره شنه. نو هغلته بیا په هغه موچي باندې به دا د کلي خلک ټول را کوړه کېدل، هلته به ورته ناست وو، غورې به یې کولې. نو ده چې سوال وکړه، وایي ته خو تللی وې، سبق دې ووایي، څه شی دې ووایي؟ نو هغه د موچي هغه اوبه پرتې وې، په هغه موچان بڼېدل. نو ده ورته ویل، وایي تاسو خبر یاستئ دا مچ چې ده په دنیا کې تر ټولو تیزې سترګې لري. د ده وایي موږ یو اړخ وینو، دا د موږ د انسان سترګې چې دي، موږ یو ایچ ډي لرو، موږ یو عدسه لرو چې له هغه نه موږ دا شی وینو. مچ اویا عدسې لري، یعنې مچ له اویاو لارو نه دی ویني، څاسم ویني، کته ویني، هرې خواته دی لیدی شي چې د مخ هر لوري ته یې خو دی لیدی شي. په هغه وخت کې زه ماشوم وم، نه پوهېدم، ما هم خندل، ورته ټولو خندل. مګر چې اوس زه خبر شوم چې رښتیا نو هغه رښتیا ویلی چې مچ عدسې اویا دي، هغه اویا رخه ګوري. نو په هغه باندې دا کلیوالو ټولو ریشخند جوړ کړ، وایي د پیر دې مچ ښایي چې دی دومره پوم ده او دومره دی ویني، دا ټوله ورځ په غولو چیشته کېدي. نو هغه کلیوالو د ده تعلیم رد کړ چې ته نه یې پوه، ته وایي مسخره یې ترې جوړه کړه، مسخره یې ترې جوړه کړه. نو داسې پیښې اوس ده سره هم روانې دي. لیونی یې دی مشهور ده که نه؟ بلکل 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 صحیح خبره ده. دا په داسې حالت کې بیا خلک ورته پوه کول ډېره مشکله. داسې یو کس په یو مجلس کې ناست وم، کیدای شي نیمالی به ګوري یا به نه ګوري، که نه وي سبا خو حتما ګوري. نو دا سړي ویلی وای ډاکټر صاحب اشرف غني هغه وایي دا هسې دروغ ده، وایي دا څه ده کې کومه وړتیا نشته ده. غټ سړي وویلې، لکه ده سره موږ سره کوله، وایي نور خبرې خو ته پرېږده. وبښئ لږ سلای قطع شو، که بېرته سټارټ شو.
ما ورته ویل چې وبخښه ته خو د پښتو استاد یې پوهنتون کې د پښتو درس ورکوې او تا سره دا خبرې لازم هم نه دي توګې ته ورسه که د ډاکټر صاحب د اشرف غني سره د 15 دقیقې تا منطقي مناظره وکړه زه درته ما په همدې خپل تلویزیون کې په دار کړه نو خبره ده چې لسې داسې دي د مونږ خلکو کې دا وړتیا نسته ده د مونږ خلکو کې دغه استعداد کم ده یو کوم سړی چې تعلیم یافته راسي مونږ هغه چې کومه خبره وکړي مونږ ته مونږ ته د لیوني په سترګه مونږ ورته وایي دا لیونی ده هغه خو اصلا مونږ ټول لیوني یو مونږ ټول لیوني یو ځکه چې مونږ کې هغه علم نسته ده هغه وایي ده تا تر خبرې پورې دغه مچ که ورسېده که نه مچ چې راځي د مچ الله تعالی خو هر شي ته خپل رزق پیدا کړی که نه دا خپل اوس که چاته ووایسې دا مچ څنګه راځي په چې چېرته ګندګي دا ګندګي ته منډې راوړي دا په څه وجه منډې راوړي خو د ده رزق الله تعالی په دې ګندګي کې لیکلی دی دا د ګندګي بوی دا بوی چې ده دا بوی دته دا صرف رزق د الله تعالی دا بوی باندې دی مړېږي دی بوی صرف خوري دا بوی کوم چې چې بوی هلته مچ راځي دغه مچ چې ده بیا دا د ګندګي بوی خوري دا بوی ختموي د دا رزق دا بوی ده نو اوس که چاته دا خبره ته وکړي چاته دا خبره وکړي چې د مچ خوراک چې د بوی دی دا بوی ختموي یو کوټې ته کله کومه کوټه کې ډېر بوی بیا دا مچ حتما را پیدا کېږي د مچ په دې خاطر چې دا کوټه کې دا بوی خوري دا بوی ختموي چې کله بوی مچ کوټې ته راغی هغه بوی هغه ګنده بوی له کوټې نه حتما ورکېږي ځکه دا مچ خوري ټوله اوس که مچان نه وای که نه مچان نه وای د دنیا د مردارو د ډیرانو دا موږ تاسو انسانان چې مړه کېږي دا قبرو کې دا بویونه به ټوله دنیا لیولې وو هماغه مچ ته دا بوی ختموي نو دا خبره لار چې ته یو نظام جوړ کړی یو نظام جوړ کړی او بالکل دا د الله شان د دغه بادشاهي کې هغه خو داسې هر څه چې پیدا کړي هر څه نښ کړي دي یو شی بل شي ته بیا بدیل هم پیدا کړی ده خو اوس موږ راغلو دې ته چې وطنوالو ته او د وطن خلکو ته پیغام هم پرېږده او نظر دې څه داسې اوس د وطن خلک څه وکړي که رایه سوله رانسي او ورباندې ونسي رایه چاته ورکړي نه لاوله خو تر ټولو سوله مهمه ده که سوله د اشرف غني په اختیار کې خو زه خدا استیبه یا به نه دا به خدای تعالی وي خو که سوله وسي هغه صحیح ده او که د رای خبره راسي که زما څوک ومني چې دا ټول راته په قطار کې ودرېږي زه به اول رای اشرف غني ته ورکوم ولې چې ما ته ویلی ده مننه چاته لسمه ویلی ده او بل په ده کې داسې وړتیاوې دي چې هغه موږ وطن هغه شي ته ضرورت لري زموږ وطن ګراوند زیرو خالي یو د مځکې ټوټه وه نور خو په دې باندې شی نو ټول یې سره ړنګ کړی هر شی ختم زموږ هغه د زمانو هغه د سلطان صاحب د وختو کاریزونه هم لا وچ کړي وو خلکو هغه انسانان نسته نو هغه به څوک پاکوي هغه هم لا درېدلي رښتیا خبره کوي صفر سوي د هر طرف نه او دغه دغه لپاره داسې یو سړی په کار و لکه دی چې د ده ټول عمر چې دا کوم سبق دی ویلی په دا کوم کې چې ده ته ډاکټر ویل کېږي دی خو دا ډاکټر نه ده چې معاینه وکړي ته ټوخېږي که نه ټوخېږي دی د دې معاشیاتو ډاکټر ده دی دغه کې ډاکټري پی ایچ ډي کړې ده نو د ورلډ بینک کې کار کړی ورلډ بینک یا ایشین ډیولپمنٹ بینک او دا نور څه دي دا په دا ټوله دنیا کې چې کارونه کېږي چې دا غټې پروژې لګېږي بندونه د نورو انسانانو ته پیدا هم رسېږي په عین حال کې دوی خپلې روپۍ هم ګټي نو دغسې پروژې خو ده خپله عملي کړي دي په نورو ملکو کې او د ده مسکو چې څه وخت ختم شو د افغانستان د روس سوویت یونین دغه اکانومي ډیره خرابه شوه بالکل زه په 2002 کال کې وبکه خبر مې دی ونیوله په 2002 کال کې مسکو ته لاړم یوه میاشت مسکو کې مې تېره کړه په باور وکړه چې داسې قاطي و پکې چې په لاره به چې تېرېدې نو
یو 100 متره یا 200 متره به لاړ یو 10 نفره برته ودرېدی چې یو د خدای روی ته وګورې یو سګرټ راکړه یا یو کوم روپۍ راکړه چې یو مړۍ ډوډۍ پرې واخلم داسې فقر پکې و. او په هغه وخت کې د ورلد بانک نه چې کوم کسان د دوی کومک ته ورغلي وو په هغه کې یو اشرف غني مو 15 کاله یوریم کار وکړ. 15 کاله کې 3 کاله داسې ورې کار خو په هغه وخت کې د تنخواه باندې هایر کړ. موږ ته خو خو سره راغلی دا د ګوره د دارشي تنخواه معلومه ده دای چې کوم کار کوي په هغه کې دته د کال $4 لک $5 لک د کال معاش لري. هغه د افغانستان پاچاهي ونه کې هغه خپل کار وکړي د کال زه فکر نه کوم چې د به معاش په کابل کې $4 لک دی. زه فکر نه کوم یاره دا خپل ځان چلوي که نه دا خپل ځان باور نه کوم چې یاره د به خپله تنخواه م اخیستې له اوسه پورې خو دا خپل روزمره ژوند چلوي که حارس نه ده ډېر نه ده یو د دنیا دولت شوقي نه ده. ګوره تاسو ته وایم چې په افغانستان کې اوس دغه څو دورو کې یو د پارلمان یو معمولي وکیل چې 3000 یا 4000 کسانو په رایه راسي پارلمان کې وکیل سي هغه وکیل اوس یو شارک 2 شارک 3 شارک په کابل او په ولایتو کې هر وکیل ځان ته یو شارک لري. وره په دې خو موږ تاسو ټول باوري یو خو خو جلا خلک دي یا خو ډېر جینیس خلک. نو ګوره چې هغه ګور یو وکیل معمولي سي هغه ځان ته وره یو شارک لري 2 شارک لري او کشو پاش سوی په خدای کدی هیڅ هم لري او که دغه ګوره دا وخت به تیر سي دا 15 کاله به انشاءالله دی نور هم رئیس جمهور د 15 کاله به هم تیر سي په خدای چې څه رقم چې لغړ راغلی هم داسې به بېرته له دې هره ګوځي وطن سره مینه لري. او دی خو دته ګوره د خپل ځان نه طلا ګرځولې د خپل ځان نه طلا ګرځولې دی چیرې کینی هغلته د پیسې دا اوس داسې مثال ده لکه د ګولډن کمپنۍ ده پوه شوې دا داسې هر شی تولید کړي او دا کوم شی تولید هغه ډېر قیمته خرڅي. د خو خپل ځان طلا کړی ده دی خو هر چیرې ولاړ سي دته نوکري پیدا کېږي شی خو دی زه څومره پوهېږم اکثره داسې افغانان ما لیدلي دلته خارج کې چې دې عمر ته ورسېږي او وایي زه یو ښه په ارام جي کې خپل ریټایرمنټ تېر کړم. دته افغانستان خوند ورکوي او دی غواړي چې دغلته خپل ریټایرمنټ دی په ارامه تیر کړي عزت سره یې تیر کړي ولې چې بیا د عزت په مقابل کې پیسه بیا هېڅ شی هم نه ده. نه پیسه خو بیا انسان پیسه موږ تاسې پیسه ګټو خاص افغانان را خو د عزت په خاطر یې ګټو عزت ارجین لګوي او دغه هم کوي ما ته د عزت وږی ښکاري چې دا وطن جوړ شي د ما به عزت وي زه به ما ته به یو بینکر په سترګه دنیا او ګوره دا خو دا خبره خو دا تا خبره مې ونیوله وبکه دا خبره خو د خپله مو کړه چې ګوره موږ تاسې مهاجرتوب ژوند تېر کړی یم که زه په ټوله دنیا کې هر چې څه ما ته خلک د مهاجر په سترګه ګوري و ته دلته کاناډا کې زم تا غوندې چې مسافر یم موږ تاسې دلته ښه ډېر ژوند ولرو ښه صحت ولرو موټر لرو کور لرو هر څه لرو خو بیا هم یو مهاجر نه عزت خو نسته عزت چې دلته چې ودونه کېږي د دوی چې هغه اختر ورځ وي هغه کرسمس وي او د زه ګورم د دوی مرکزي جایونه چې دي هغلته ټول سره یو ځای سي زه چا وربللی یم هغه مجلسو ته نو دلته چې هغه د دوی خاص ورځې هغه لکه د ازادي ورځ سوه یا بل شی سو د ښار مسیاران خلک ورغواړي هر ځای کې چې راسه دلته یو څو خبرې وکړه موږ ورغواړي چې هر څومره مهاجر میلیونر دي تا یو پکې لږ قسم ده زه کله کله ورته ولاړ یم څوک په ټانګو کې را روان یا بګیو کې موټر یې پرېښي څوک بیرته هغه د خپل پلار او نیکه په هغه سیستم را روان بالکل هغه چې راسي په مجلس کې کینی د هغه په هغه مجلس کې د پیسو حساب نه وي د عزت حساب وي بالکل د خدمت حسابي پیغو مجلسو کې چې د کوم ورځ نو هغلته بیا د موږ ځای نه بالکل موږ ځای نه نو خپل وطن خو خود ښه ده خپل وطن ته خو هېڅ شی هم نشي رسېدی خو اشرف غني په دغه نیت تللی ده چې زه باید دی غریب یوه خبره هم کوي چې د ما په غیده او د ما په کړنو باندې چې دا په خارج کې پراته دي دغه پوهېږي بالکل خود پیږي سی وی ویني
هغه باندې تیر شوی د حکومت څرنګه جوړیږي څرنګه روانيږي چا سره به تعلق ساتي سره کوم به ته د نظام خودلته موږ ګورو دا موږ ټیکسونه سي ورکوو د حکومت نظام ګورو دوی څرنګه کوي دا ټول د دوی د ویلفیر سیستم دا د دوی د دوی خو دلته وس حکومت هیڅ کار پیدا کی د تا به سم کاری سم به د کاری سم ته به د ټیکس هم ورکې تا ته وایي نه ته څلور کسه نور ونیسه ته ضرورت ورته لرې تورته زه خو نه نیسم زه ضرورت نه ورته لرم وای ګوره سته دا څلور کسه ونیسې دا به ته ماته ووایې چې ما څلور کسه ونیول زه به تا ته په دې ټیکس ته ورکې دا به درته نیمایي کړم ولې ستا څلور کسو ته کار ورکړم هغه ته وایي ولاکه دا خو به لاکه د یو خو څلور مزدران زیات سي او زه به ټیکس هم کم ورکوم نو د حکومت کې دا مقصد وایي چې روپۍ وشکوه خو ته به یې زه شکولم خو هغه ټیکس یا کوم فیصدي دا به یې پراوړه نو ما ته دی ولې وایي ته داسې وکړه دا کار در باندې زیات څه ته داسې دوه درې کسه نور ونیسه موږ به د تا دا څه ټیکس یې راکوې دا به در پرېږدو در کم به یې کړو نو د غلا مقصد یې نه وي د غلا مطلب دوی منظور دا چې دوی منظور څه چې خپل عوامو ته سہولت زیات کړي او 15 کسان 15 عوام په کار نور هم سره مشغول هم سي هغوی ته هم خیر ورسېږي چې ته دلته د 1500 کسو نه زیات خلکو ته زیات کار ورکړي د تا په ټلیفون به پولیس کور ته راځي د تا په ټلیفون به ډاکټر کور ته راځي خالی 15 کسه سره کار کوي د تا د خبرې اهمیت به یې په یوجي کې بالکل خو هغه خلک چې دي هغه خلک چې دي د انسان په قدر پیږي هغه پیږي چې دې سړي کې دومره وړتیا شته چې ګوره د 15 کسانو ته د روزي او مرجع پیدا کړې ده نو دا سړي کې یو څه وړتیا شته ده نو باید دې موږ احترام وکړو او دوی داسې فکر کوي او فکر همدا نظر یې دا ده که نه هغه وایي چې ګوره هغه دې سړي کې دومره وړتیا شته الله تعالی دومره استعداد ورکړی چې یو 15 کسانو ته دا د رزق مرجع جوړه کړې ده نو موږ هم باید دې احترام وکړو او بل موږ ګوره اوس په افغانستان کې خو خارجه دا موږ ټول عمر وینو چې پلانکۍ ډله د پلانکي ملک ته کار کوي پلانکۍ ډله پلانکي ملک ته پاري وایي ښه پوهېږو کوم ملک ته کار کوي د افغانستان وسایل دوی خرڅوي خو دوی ته خو لا اسانه ده خارجیانو ته خو لا اسانه ده 100 کسو ته به توپک ورکړي په یوه منطقه کې به یې پرېږدي وایي دا منطقه د تا هغه به په هغه منطقه کې په هر نوم سي د اسلام په نوم د ژبې په نوم قومیت په نوم هغه به د هغه منطقې ملک سي بالکل چې کوم وسایل په هغه منطقه کې دي هغه به یې راباسي په دوی به یې خرڅوي پاته سوي خو نه دي اوس د افغانستان فرانس کې څه کمال ده فرانس په ټوله دنیا کې قیمتي ډبرې خرڅوي دا قیمتي ډبرې چا ورته راوړي افغانستان حکومت خو نه دي راوړي د افغانستان حکومت خو نه دي کوم قرارداد خو نشته چې موږ به دا ډبرې په فرانس خرڅوو دا مسعود ورته راوړي ټول 3 ورځې بیرغ هم سرنګو کړی و د دغه سټمپ پیپر هم راایستلی و بالکل دومره پرې خفه و او دغسې دوی نور کوی چې په نورو منطقو کې سر وسایل هر شی هغلته کومندانان خبر مې دی ونیوله یوه خبر دی د کومه دا دوی بس کوم واسکټونه اغوستله دا پنجشیرې عجبدار واسکټونه نه د عجبونه چې ډېر لري دا ټول مکمل کاټن کانتینر د فرانسې نه ورځي دا فرانسې نه ورتله مکمله دلته جوړیږي کمپنۍ دلته د فرانسه کې ور جوړوي هماغه جبدار دا فرانسیان هم اغوندي هماغه جبدار واسکټونه دا مکمل هماغه پتلونونه هماغه واسکټونه دلته فرانسې نه دلته دغې نه جوړېدل په همغه وخت کې ورتلل افغانستان ته پوره کانتینر و خو هغه که کوم تجار سره د دوی ډیل و دی هغه یو کار خو نه وي خو دغو جاکټو کانټین دغه به هم د ده و فابریکه به هم د ده وه بالکل دی کومک ورلېږل که نه په دې خوشحاله هغه قیمتي شیان داسې کومک په نغدو کې نه وي په مال کې
یو وخت کې افغانستان بالکل کې ویش کې موټرې راغلې وې پاکستان ته او به سمګل کېدې نو هغه خو بالکل ټولې په دوبۍ کې په هغه بیه نه خرڅېدې په 1,00,000 کلدارې باندې په ویش کې 86 کرولا وه په دوبۍ کې هم نسته په هغه بیه باندې بالکل بالکل خو دا خو ډیل که نه سودا یې ورکړي د سودا بالکل 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 صحیح خبره ده وروره صحیح خبره ده والله صحیح تا ته خبره په هغه قیمت په دوبۍ کې هم نه پیدا کې چې زموږ مرکزي حکومت دغه وسایل چې دي مرکزي حکومت ګوره چې مرکزي حکومت کې 2.5-3 لکه عسکري 2.5 لکه یا 1 لک پولیسي بیا پسې معلمین دارالمعلمین او پاکستان کې بیا پسې د سیاحت عامه ده بیا پسې نو دا د ټول حکومت مشینری کې 10 لکه 1 میلیون انسانان کار کوي بالکل 1 میلیون انسانانو پسې 1 میلیون فامیل دي بالکل لاوله خو د دغو د رزق او د روزي او د کار او د مسؤلیت پیدا سي زمینه باید مساعده شي ورته زمینه ورته مساعده شو خو بیا مساعده شو نو په دې کې خو ټول ملایان هم نه خلک نه بزرګان خو یو بغلی یو رشوتخور یو خو ټول خو نه کانو خو یو فیصدي مګر بیا هم کلونه پیتیر سي یو وخت کې ولسته پیدا رسیږي تاوان نه رسیږي وز بالکل انګريزان دغه راغلي او هندستان ته لا هندستانانو سي بدا ډلووال به اوس دا ویلې انګريز ته به ویلې ما سره خبره وکړه زه دا کار په دې خلکو در باندې کوم او چې انګريز په خپل ډایرکټ او اته روپۍ ولې درکم دغه خلکو یې کوم بس دا به بیا ورته ویلې دا خلکو ته به ویلې وای دا انګريزان دا ریل چې دا خط د وسپنه وای دا د مزکه کشي وړي لندن ته نو نن سي پیغه ګاډي باندې هندستانيان ګوري لکه مچان د سپېڅو چوړي رښتیا خبره نو جنگ سالاران توپک بازان کومندانان هغه لکه دلال دي سي بالکل یو توای ته دسي وکا بل توای ته دسي وکا وس کې خارجي راغلي هغه صحیح راغلي د تا د ملک نه وسایل وړي وس ته خپل عقل استعمال کړه دا وسایل تا نه پټ کی تا نه د دلال په ذریعہ یوسي او یا تا د تا یو حکومت هغه سودا ورسره وکړي ښه خبره دا ده چې ما د یو مرکزي حکومت ودرم چې سودا ورسره وکړي چې سودا چې موږ ته خو وای نه خو بیا غدو دی راورسېږي غدو دی بیا دغه داسې بیا ته په مرکزي حکومت فشار چې ما سړک نسته د ما مکتب نسته ما هسپتال نسته او بیا ډیر پیسه‌دار شوی لکه دلته په البرټا کې په کاناډا کې یو ایالت ده دغه تیل راووتل نو هغه مخکې ډیر پیسه‌دار وو چې تیل راووتل وای ښه صحیح ده هر سړي ته به $500 هره میاشت کور ته ورلیږو وای نور خو شی نه و سړک دوی پالتو شی نه و شبخانه دوی درلودله کاتي وای چې وکړو وای 500 هره میاشت چټي درځي نو هغه ګوره هغه خو مخکې د خبره وکړه چې دغه خو داسې ملکونه دي چې بس خپل عوامو باندې پریشر نه راولي خپل عوامو ته سهولت برابروي او د موږ خو داسې حکومتونه چې کوم راغلي دي او یا مخکې تېر سوي دي له شروع نه داسې الله تعالی د دوی ته هدایت یې نیکۍ وکړي خو داسې سړی نه و راغلی چې خو یا ټوپک سالار راسي یا جنګ سالار راسي یا غاصب راسي یا قاتل راسي دموږ خلک درواغ ښه مني رښتیا نه مني اوس لکه ځان دې ووره ورته ووایم رښتیا نه مني بالکل نه مني رښتیا خبره چې دروغ ښه مني یا رښتیا واسې رښتیا نه مني نو ښه خبره دا ده چې اوس دا خلک چې دا که نه
د ډاکټر صاحب ملاتړ وکړي او ډاکټر صاحب ته اول خو موږ د سولې ملاتړ یو، وطن ته سولې ته موږ ډېر تږي، ورباند باید وسي، سوله وسي. تر ټولو ضروري ده سوله. ګوره ما یو څو مده مخکې ما یو پوسټ شیر کړ، ډېر مخکې 2 میاشتې مخکې خبره ده. ګوره ما د دغه انتخاباتو وخت اعلاناوه، ما د انتخاباتو وخت اعلانېدل موږ ته دونه مهمه نه دي. 2 کاله د نور هم چې ګوډو مات دا حکومت تېر سي، خو خدای ته وګورئ دا موږ په سوال باندې دا روپۍ راټولو، په سوال دا روپۍ راټولو، موږ انتخابات وکړو. دا انتخابات خو مفت نه کېږي که نه، دا خو پیسې غواړي، مصرف غواړي. موږ سره خپله دونه مصرف نشته. دا اوس هم $100 میلیونه انګلستان ورکړل، $2 میلیونه پاونډ ډالر امریکا ورکړل چې دا انتخابات به وشي. موږ خلک وروره ګله د موږ خلک په چندو مخته سوي دي. اوس زه په خارج کې اوسم، ما ته 50 تلیفونونه راځي، 50 کې 4-500 روپۍ غواړي او شورته کار ولې نه کوي. قسم په خدای چې یو ته په روپۍ ورلېږلې خپل کار یې پرېښو وای دی رالیږي. موږ خلک ټول په دغه مخته سوي دي، په چندو. خو داسې پښتو کې یو متل ده وایي چې په خپلو خو لاړو دي زه به لمده نه سي، په بل نه لمدېږي. خو دوی چې دا موږ ذلیله دي، دا فقیره دي، دا فقر نه نن خلاصېږم، دا تاو دماغ لاس دماغ تا جب ته ګوري، خپله همت نه کوي. خو هغه وخت زور ته وایم چې تاسو هغه وخت ولاړې دا فری لانچز ار فینیش، فری لانچ ختم سه. دا په هغه وخت کې تاسو ته فری لانچ ولګید چې څو وخت شوروي راغی افغانستان ته، نو امریکا راشن شروع کړ. هغه نظام کمونیستي و، هغه هر شی سرکاري کول، هر کاروبار سرکاري کاوه، له خلکو نه یې اخیستل. نو د یورپ او د امریکا دلته خو هر شی شخصي دي. هغه چې ولیدل چې هغه راچوړي، نو تا ته فری لانچ شروع کړو، تا ته فری لانچ درکاوه او خدای پاره دل دې بلام خلاص کا. نو تا په هغه فری لانچ باندې عادت وي، دوی ته خو پروا نه ورکوي. یوه ګونۍ وړو، یوه بوجۍ لوبیا، یوه بوجۍ وچې شیدې، دا خو دلته هېڅ معنا نه لري. ته په هغه مړي، تا په یوه بوجۍ باندې مړي ورته کول، نو دا رښتیا خبره ده. په یو د غوړو په ټیم باندې سړی کافر خو په یوه ګونۍ وړه مړي نه کوي. مړي تاریخ د تاسې تا په یوه ټیم باندې د غوړو په ټیم باندې خپل تر زوی وژلی، تا په یوه بل به ګونۍ درته واچوله، ګونۍ به یې درته واچوله په کیمپ کې، راسن به یې درکړه، ځوان زوی به دې ورسره ولېږه، ورځه مړي ورته کوه. رښتیا خبره ده، رښتیا خبره ده. نو خپلې ګناوې خو موږ هسې کړي دي، هغو خو سزاوې موږ وینو که والله چې الله دې ورحمېږي. ښه نظر دی دوسته، دا الله دې په نظر کې برکت واچوي، الله دې روغ صحت درکړي. خپل آخر کې دې په لاندو په یوه دقیقه کې خپلو وطنوالو ته یو پیغام پرېږده او نورو دوستانو ته هم وخت ورکړمه. ښه نظر دی دا. او ما خو داسې د سیاست او دې شیانو نه ډېر لرې یم، خپل کار کې مصروفه یم او نه پکې غواړم چې انوالو سم. مګر دا پیغام د لمن دا سرتور سر ومنئ، دروازه وکړئ. هغه فری لنچ چې م کوو مړې م کول، د هغه نه بهتره وه فری لنچ د چا نه واخلئ، په هغه باندې مکتب ووایاستئ، په نر او په ښځه باندې. خیر اوسئ. مینیمم تر 10مه پورې هر سړی سبق ووایي، موږ بیا له لوږې هم نه مرو، موږ ملک هم نه خرابېږي، موږ هېڅ شی نه خرابېږي، موږ به په خپل لاتې سم شو. او که سبق مې نه یې ویلی چې هر څومره ښه انسان راسي، ملایکه موږ ته راسي. ګوره په قرآن شریف کې رسول الله مبارک ته اوله وحي چې راله، دا قرآن شریف اوله وحي، اقرأ بسم ربک الذي خلق، ته سبق ووایه. بیا رسول الله مبارک اول د ولوله اول آیت ګوره د قرآن شریف د آیتونو چې انکار وکړي کافر یې وایي. نو موږ کړی ده، موږ سبق نه وایو. بل رسول الله مبارک نه خو هیڅ انسان په دې دنیا کې ښه نسته. هغه پیسې ولې نه غوښتې له خدای نه؟ ته ورسه کتاب خلاص که چې هغه له خدای نه کومه دوا غوښته هر وخت، اقرأ بسم رب زدني علما، و هغه علم غوښته، علم. نو څه شی به یې پکې کړه؟
علم خو ډېر داسې علم داسې یو دنیا دولت ته چې هغه نه څوک دشکه پټوای شي نه څوک دشکه وړای شي که ته سبا ورور سره بیلیږي خپل د دوه ورونو منځ کې هم ګوره بېلتون راغلی ده خو چې کله ته بیلیږي تا هر څه بیلیږي خو د علم تا سره پاتې کېږي داسې در مرګ وخته پورې دا تا سره نه تا نه پلار بیلوی شي نه ورور بیلوی شي نه تره زوی بیلوی شي دا موږ ګوره موږ وطن کې ټول کورونه چور سو مځکې نظام شوروي راغی مځکې د موږ تقسیم شوې خلکو ته ورکړې پاکستان کې ما خپله هډوکي ټول کړي کاغذونه مې ټول کړي علم وکړه علم بیا مخ علم لارې خلاص کړې پلارو نه کې پړ تجارت کې چوب سو بالکل بیا بیرته علم روزي بالکل علم خو ده نو یو خبر بل ته کوله چې لنډ پیغام ورکړه چې یو خو د علم پیغام دی ورکړه ښه پیغام و بله دا ده چې اوس که انتخابات چېرته وسي او رایه خلک چاته ورکړي باید دغه نه ووایه چې رایه چاته ورکړي رایه سل په سله کې اشرف غني ته مننه اشرف غني ګوره یو ډېر اسانه کلکولیشن وکړه چې 15 کاله د حکومت کړی 15 کاله د موږ همسایه ملک اقتصاد هم کوي ده ډېر چلونه هم لري ډېر شیان هم لري ډېر دغه هم ده یو بند نشي جوړولی یو بند اعلان کړی ده کله چندې ورته کوي کله دغه ورته کوي کله پورونه ورته غواړي کله دغه غواړي یو بند نشي جوړولی بند باندې ډېرې پیسې اشرف غني 15 کاله کې صحیح ده د بل په کومک د هر چر د هر شي باندې خدای دروازې دې کړي بند خو جوړ کړه بالکل جوړې که درګار دی جوړوي نورم درګار د کار پې روان ده طرحې ته جوړې کړي درګار د پلانو لري انشاءالله که دا اوس راتلونکي پکتیا زرمت ته دومره کار نه ده کړی یو سړک چغې ورته وګو یو سړک یې نه ده جوړ کړی خو بیا هم ورته خوشحاله نه انشاءالله کوي دا ځل ګوره دا ځل یې کوي دا ځل یې خدای د ټول افغانستان او بل مخکې ما ویلی چې دا د یوه لاس او د یوه پښې خاوند حکومت 50% او دا وارې چې دی ریاست جمهوري ته ورسېږي انشاءالله چې کوي د باور لرم چې دا وارې کوي موږ ته هر وخت دغه ګولۍ راکړي د موږ درد راجګ سي دی بیا ګولۍ راکړي وای دا مې خپل کور ده چې سړی خپل کور سړک خو راته جوړ که نور ښه هېڅ شی نه وي سړک خو راته جوړ که نور هېڅ نه ګوره نه بزرمت کې نه برق سته نه سړک سته نه شفاخانه سته هېڅ یعنې یو چاته خو سړی هم وایي که نه چې اشرف غني ته رایې ورکړه اتې درته وخاندي نو وایي څه یې کړي دي ګوره خیر بیا هم خیر دی چې ګوره دا زرمات سره د پکتیا مربوطه که د خوست نه د پکتیا ګردیز ګردیز خو ګوره اوس ګوره تر خوسته پورې برق لاړه پایې لاړې لوګره پورې سړک دو سړکه سو لوګره پورې سړک دوه سړکه سو ته به نه تللی افغانستان ته دا غټ خدمت ته او داسې سړک یې جوړ کړی دی زه تللی 2 کاله مخکې تللی وم نه خو زرمت شپږ لکه نفوس ده زرمت سیاوسي داخل کې 4 لکه نفوس ده او چې په خارج کې دي هغه تقریبا 22 لکه نه اوړي بالکل پاکستان کې ماجر دي او په دوبۍ او سعودي او په دې ځایو کې دي بالکل قطر او 22 لکه خو د باندې دي او په خاص په نن سبا حالات کې 4 لکه نفوس زرمت ولسوالۍ وسم لري بالکل او موږ مرکزی جی کی یو سي موږ او د غزنی ترمنځ یو خو دوه ولایتونه هم باید خپل منځ کې سړک ولري غزنی او ګردیزم خو دغه سړک سي جوړ سي په منځ کې به زرمت هم د سړک خاوند سي نه انشاءالله جوړوي دا ځل جوړوي کوشش کوي د هلې ځلې ډېرې زیاتې کوي خو دې نه پرېښوده که پرېږدی 50% حکومت او خوشحاله یو تر نه انشاءالله چې بل بدیل هر کوم چې جوړیږي لکه د موږ زرمت چې جوړیږي موږ د دې باور یو بالکل
خو تر ډېرو به نسو په دې باور. زه خدای مهربانه ده. مننه وروره نظریاتونه دې ښه نظر دي انشاءالله چې دا دې الله تعالی رئیس جمهور کې دی به انشاءالله موږ په تاسو پیغامونه اوري انشاءالله سړکونه به هم جوړوي او وطن ته به خدمت هم کوي. ټول افغانستان ته موږ ترې غواړو ټول افغانستان ته خدمت وکړي. مننه وروره. آمین آمین. خدای په لایف دې سره تعقیبوه او ښه شپه درته غواړم. مخه دی مخه دی. دا یو ورور ډېر ښه نظر او تعلیم خو ډېر ښه شی ده او تعلیم لپاره موږ باید کوشش وکړو که په زوی که په لوري که کوم بې سرپرسته یتیم په کلي کې لرو یا خوار و غریب یې هغه په خپل بچیانو تعلیم نشي کوی د موږ له وطندارانو نه له مالدارو تجارانو نه دا هیله دا خواست کوو چې خپله کلي کې چې خوار و غریب فقیر لرئ یتیم لرئ هغه سپانسر کړئ د هغه مالي لګښت په غاړه واخلئ او هغه تشویق کوي چې درس ووایي سبا به د خپلې کورنۍ ته او هغه خپلې جامې ته هغه یو مصدر د خدمت وګرځېږي. دا خو ښه خبره ده. زموږ هم پیغام د ټول ولس ته چې که په خپل اولاد باندې تعلیم وکړي په کلي کور کې خوار و غریب لرئ یتیم لرئ په هغه د هغه مالي لګښت په غاړه واخلئ او هغه سړی تعلیم ته تشویق کړي چې ټول افغانستان کې نور د تعلیم لړۍ پیل سي او بې تعلیمه سړی راکې پاتې نه سي. نو د دې تعلیم په خاطر باندې او د دې کوم د موږ خواهشات چې دا په افغانستان کې بل کس نشته پرته له ډاکټر صاحب اشرف غني نه چې دا موږ هیلې چې سرته ورسوي هغه ډاکټر صاحب داسې انشاءالله د ټول افغانانو هیلې به سرته ورسوي او افغانستان به د یو تلپاتې او نه هېرېدونکي صلح صلح افغانستان کې نه هېرېدونکی دغه کومې بدې خاطرې چې موږ لرو دې ته به یې پای ټکی ږدي. او خبرې ډېرې دي دوستانو. زه به لږ سره غږېږم هم د بعضې ورونو کمنټونه به هم لولم. بعضې دوستان بیا وایي کمنټونه نه وایي او ډېر غږېږي. نو نظریات هم ټولو دوستان نظریات هم غواړم چې نیک نظریات راکړئ او که چېرته صلح مخکې له انتخاباتو صلح رانغله الله دې صلح راولي. الله دې لمونږ مخالفین ورونه چې کوم مرور ورونه دي ټول د دوی راسي او په یوه ټغر دې سره الله کښېنوي او چې موږ نه د شر الفساد نور خلاص سو او په وطن کې یو دایمي سوله راسي. او که چېرته صلح ورباندې رانغی نو بیا زه له ټولو افغانانو ټولو مینهوالو نه د فیسبوک له مینهوالو نه د افغانانو نه ټوله هیله او خواست مو دا ده چې ارزو مو دا ده چې د ډاکټر صاحب اشرف غني ملاتړ وکړي او ډاکټر صاحب اشرف غني ته رایه ورکړي چې راتلونکی 15 کالو کې دا کوم کړنې لري کومې طرحې جوړې کړي د هغه خپلې طرحې د عملي کړي. نو ښه خبره دا ده که دی چېرته بل رئیس جمهور راسي بیا چې هغه نورې طرحې جوړوي 15 کالو کې هغه به هغه خپلې طرحې جوړوي بیا به پس له 15 کلونو بیا موږ انتظار موږ او تاسې افغانان نور د انتظار زور نه لري. موږ نسو کولی چې نور په کلونو کلونو انتظار وکړو انتظار نو موږ نور ستړي یو. موږ ته هر څوک راځي موږ عملي کار ترې غواړو. محمد نور ننګیالی لیکي سلام وعلیکم سلام وروره د ما سلام ومنه. امین الله سحاق سلام وعلیکم سلام وروره د ما سلام ومنه. هیله کوم چې موږ د هغه لایف په چا بدو نه لګي او مخکې مې ویلې بیا هم وایم چې موږ د چا تنخوا خواره نه یو د چا جوپړه خواره نه یو. موږ هر څه چې کوو د الله د رضا په خاطر یې کوو د وطن د وطندارانو د مینې په خاطر یې کوو چې موږ په وطن کې یو تلپاتې او نه هېرېدونکې سوله راسي او د موږ نه له کورونه دا د ویر ټغر ټول سي چې هره ورځ د موږ کورونه د ویر په ټغر ناست دي او د موږ له دغه ویر له ټغر نه موږ کورونه نور خلاص سي او د موږ وطن کې امن راسي او د موږ په کورو کې خوشحالي راسي او غم هم په غم بدلي او خوشحالي هم په خوشحالي بدلي. اوس خو نه په غم پوهېږو نه په خوشحالي پوهېږو نه په غم ورځ معلومه ده نه د خوشحالي ورځ معلومه ده. نو داسې هیلې رسېدو ته د موږ یوازینۍ لاره چې ده هغه د ډاکټر صاحب اشرف غني د کامیابي کې ده چې ډاکټر صاحب اشرف غني که چېرته ریاست جمهوري چوکۍ ته ورسېده انشاءالله چې موږ تاسې به بیا د دې ورځې شاهدان یو چې انشاءالله وطن کې به سوله راځي او امنیت به راځي او تلپاتې سوله به راځي او بیا به ټول مظلومانو آواز اوچتېږي. مظلوم آواز به تر ریاست جمهوري او تر هر مقامه پورې رسېږي. که چېرته بیا خدای نخواسته لاره ورکه کړه او بل چا پسې لاړو او مفکورې هم بدلې نه کړې نو
15 کاله خو څه کوي چې 10 کاله کې هم بیا نه سوله ووینې او نه به امنیت ووینې او ټول عمر به داسې لکه خدای نخواسته ځناور غوندې سره خپلو منځو کې جنګېږو، یو په بل باندې به خولې لګوو، یو په بل به سره چا خبره وزن و د ملګري خبره په یوه ګونۍ او یو په یوه بورې اوړو په یوه بورۍ داله به سره وزن او د نورو په لمسون به سره په خپل منځو کې سره ورور راجګېږي، ورور به وزني او تره به راجګېږي وراره به وزني او دغسې به ورور خپل منځ کې سره نښتي. نو دغه لاره مه تعقیبوئ، کومه لاره کې چې موږ کامیابي ده نیکبختي ده باید دې لارې ته موږ کوشش وکړو چې د یووالي لارې ته او د اتفاق لارې ته او اتفاق او یووالی چې ده هغه د ډاکټر صاحب اشرف غني په کامیابي کې ده. انشاءالله که ډاکټر صاحب اشرف غني رئیس جمهور شو نو آینده 15 کاله به د موږ ډېر نیکبخته کالونه وي. که کوم دوستان کوم نظریات لري او ښه پیشنهاد خاطرې لري نو کولی شي چې موږ سره شریکې کړئ او د ډاکټر صاحب اشرف غني په باره کې که چېرته کوم نیک نظریات لري هغه راسره شریک کړئ. که کوم ملګری غواړي چې کومه د ډاکټر صاحب اشرف غني په باره کې د هغه ته کوم شعر ډالۍ کوي کومه هم کولی شئ چې کمنټ وکړئ چې زه زنګ درته ووایم. ډاکټر صاحب چې کومې لاسته راوړنې لري هغه ګوره موږ افغانان وګوره چې یوه ورځ به موږ باندې تورخم بند شو، په همغه ورځ به لا تورخم بند نه و. دلته په کابل کې د وړو بیه او د غوړیو بیه او د هر څه خوراکي شیانو بیه به تجارانو مستقیما لکه افغاني به چې لکه سیکړه چې کته پورته کېږي داسې به مستقیما به بیا ریټونه اوچت شو. دغه شیانو یې ګوره خلاص کړو. یا همسایه ملکونه یې د هغوی اقتصاد یې صفر ته راوسته. افغانۍ یوه افغانۍ 2 کلدارو ته ورسوله. د چابهار بندر وګوره چې هغه هغه که اوس ډایرکټ موږ هلته به خپل حق لرو چې د هغې نه خپلې کښتۍ بار کړو، خپله کښتۍ خپل افغانستان حکومت واخیستلې درګرد اوس هم چلیږي، هندوستان ته مالونه پکې ځي. دا ډېر غټ غټ کارونه دي، بنیادي کارونه یې ورته وکړه. د ابریشمو لارې درته خلاصې کړې چې د افغانستان نه ډایرکټ لارې بارېږي، ډایرکټ درګرد ټیلرې بارېږي او وچې او تازه میوې د اروپا بازارو ته رارسېږي. دا ډېره غټه کار ده. له افغانستان نه ګوره ریل ګاډي پاټلۍ ګوره دا ډېر غټ کار ده. ریل ګاډي کې بارونه مالونه چین نه رابارېږي، په افغانستان کې کته کېږي، افغانستان نه بارېږي نورو ملکو ته ځي. دا غټې لاسته راوړنې دي. موږ باید شکر وباسو، موږ باید ناشکري ونه کړو. که چېرته م ناشکري وکړه خدای نخواسته داسې کوم عذاب سره به ګرفتاره شو بیا به توبه وباسو، توبه مو خدای نه قبلوي. الله تعالی وایي تا سره چې کومې په خپل جب کې روپۍ ولې او خپلې پیسې په جب کې درسره راولې او ته چېرته بازار ته لاړې او بازار کې یو شی واخیسته یا په قیمته یا په ارزانه او تا د دې شکر ادا نه کړ چې خدای شکر چې دا شی په دې بازار کې پیدا شو ما واخیسته، نو هم په الله تعالی په دې باندې ناراضه کېږي. ته وایې چې په خپلې پیسې دې په جب کې وې بازار ته لاړې چیرې واخیسته را دې وړه کور ته، باید ته شکر وباسې، الله تعالی شکر ادا کړې چې شکر خدای چې دغه شی دغه مثال د خبرې یا وړه یا غنم یا جوارو یا غوړیو یا باسکل یا موټر یا کالیو هر شی واسکټو صادرو هر شی چې ته ضرورت لري او تی اخلي بازار کې ته بازار کې پیدا کړو وانیخته کور ته باید په دې باندې موږ شکر وباسو چې دا زمینه موږ ته چا مساعده کړې ده، دا بازار یې راته لارې خلاصې کړي دي، دې باید موږ شکر وباسو.
داسې وایي شکر نه باسي الله تعالی ډېر سخت په غوسه کېږي او ناشکري راوي چې خبره دي هغه که شکر وباسه دغه نعمتونه چې بیا الله تعالی یو په دوه یو په دوه یو په درې یو په څلور یې زیاتې او که ناشکري وکړه در باندې دروي نو زه موږ دا وایو چې که موږ چېرته د ډاکټر صاحب په کړنو کې موږ ناشکري وکړو الله تعالی داسې نه شي چې موږ باندې دغه خدای نخواسته بند کړي او موږ دایمي بیا داسې توبې وباسو بیا هم توبه خدای نه قبلوي نو اوس ښه خبره دا ده چې اوس راکړی نعمت موږ ته الله تعالی په لاس کې راکړی دغه نعمت قدر وکړو عزت یې وکړو او د علم د دغه اسلامیت چې دی په میاشتو په کال کې مثال دی خبرې څلور پنځه وارې دی عمرې ته منډې وي عمره کوي دا غټه خبره ده ګوره د افغانستان ریاست جمهوران بیا افغانستان نه دی ټوله دنیا مخکې مې ویلې بیا مې وایم چې داسې یو ملک اسلامي ملک نه دی دی په کال کې درې څلور وارې پنځه وارې عمرې ته لاړ شي نو په کلونو کلونو هم داسې خلک سره اسلامي ملکو رئیس جمهوران چې هغه عمرې ته نه ځي موږ باید په دې فخر وکړو چې دا موږ داسې یو رئیس جمهور داسې هغه کال کې څلور وارې پنځه وارې عمرې ته ځي حج ته ځي نو دا رقم فقیر او باعلم او ښه شخصیت بیا فکر نه کوم چې د موږ په ژوند کې به راسي خو چې کوم دا خدای موږ ته راوستی دی د باید احترام وکړو دا کوم چې جنګونه کېږي دا ړندې بمبارۍ کېږي دا موږ غندو خو ړندې بمبارۍ دا کوم چاپېر کېږي دا ګوره دې کې ډاکټر صاحب اشرف غني په دې باندې خبرېږي هم نه یو ډاکټر صاحب به کوم ته ورسېږي دی به کوم سر ته ورسېږي په یو ګون لپ سرلی کېږي که ټول ولس سر ورسره ونه درېږو حکومت کې چې د نیم حکومت چې دی د عبدالله ده بیا دا نیم کم چې د سره ده که نه هغه د نیمه حصه چې ده هغه هم مکمله بیا د نه ده هغه مکمله کم بیا دوه د معاونین یې درلودله هغه نیمه حصه بیا د سره بیا درې برخې کېدله چې هغه به یو معاون و بل معاون بل معاون نو اوس که چېرته دی مستقل رئیس جمهور سي یو خو به دا 50% ختم سي چې کله دی 50% ختم سي مکمل رئیس جمهور سي نو بیا یې د توان او طاقت زیات وطن ته راوړي سوکالي راوړي او له دې شر الفساد ته موږ خدای خلاص کړي او انشاءالله وطن کې به خدای سوله راوړي او طالبان وروڼه به هم راسي انشاءالله چې وطن به خدای آباد کړي که کوم دوستان کوم سوالات لري منطقي سوالونه لري نو کولی شئ چې کمنټ پرېږدئ او زه هم درته منطقي سوال جوابونه درکړم موږ او تاسې مخالف یو چا سره هم نه یو مخالفت چا سره نه کوو او کومه کړنه چې موږ روانه کړې ده د الله په خاطر باندې او د وطن د حب الوطن من الایمان د وطن د مینې محبت په خاطر باندې موږ دا خبرې کوو چې په دې دور کې بل داسې شخص نشته چې هغه د ډاکټر صاحب بدیل واوسي که چېرته طالبان راغله حکومت ته وربند سو صلح راغله بیا موږ تاسې تعالی عقل راکړی فکر راکړی که چېرته د بدیل بل پیدا که غوښتل چې د نه کوم بل ښه شخص موږ ته خدای الله راکړی نو ضرور خو نه ده نه چې ډاکټر صاحب اشرف غني بیا کوم فرمان راوړی ده تر مرګه به دی رئیس جمهوري بیا موږ بیا کولی شو چې خپل دریځ بدل کړو او بل رئیس جمهور راوړو خو اوس د پیل حل دپاره که وربند رانغی او صلح رانغله نو د بدیل نشته باید بیا ډاکټر صاحب اشرف غني ریاست جمهوري چوکۍ ته موږ تاسې انتخاب کړو او رای بل چاته ورنه کړو ملګرو لایف د سره شیر کړئ او کوم دوستان که غواړئ چې څه نظریات وړاندې کوئ پیغامونه لرئ خپلو وطنوالو ته نو مهرباني وکړئ کمنټ پرېږدئ زنګ درته ومه
دوستانو وخت هم ډېر ده، وخت ختم ده، نو راځي که کومه تېره زیاته سوي الله تعالی دې وکړي چې تاسې خفه سوي نه یاستئ. ټولو دوستانو نه د فی الحال لپاره اجازت غواړم، الله دې وکړي چې زموږ په خبرو باندې څوک خفه سوي نه وي. او ټولو دوستانو نه هیله خواست دا کومه چې د یووالي د اتفاق په خاطر باندې یو بل ته لاس ورکړي او د ورورۍ په فضا کې باید موږ یو بل سره مینه محبت وکړو او بغض کینه له زړه نه وباسو او د افغانستان د ابادۍ د نیکبختۍ په خاطر باندې موږ هر کړنه چې کوو منظور هم پکې دا وي، نظر هم پکې دا وي چې د افغانستان د ابادۍ ته موږ محضر د ابادۍ وګرځېږو. د غرض په خاطر موږ یو کار ونه کړو چې موږ په دې کې کوم غرض وي. نو د فی الحال لپاره ټولو دوستانو اجازت غواړم، که په وطن کې یاستئ که مسافر یاستئ ټولو ته ښه وخت غواړم او ښې شېبې ولرئ. آباد او سرلوړي اوسئ. په مخه مو ښه، خدای په امان.